ولا ازدکا بل ته ورسوا نو هغه د پاره د تبلیغیان حضرات هغه زیات نه وای په دې ورځو کې د زیاتو مطالبه نه کوي اگر چې مطالبه نورې د سلور میاشتوم کوي د چیلیم کوي او بیا اجتماع روانه د غینه د کال او د سلور میاشتو د چیلې داغه د پاره هم خبرې کوي لیکن په دې روزه کې صرف 3 ورځې نو د 3 ورځې لپاره تاسو خپل ترتیب جوړ کړئ چې کم از کم یو سه روزه پکې ولګي ناسي سو په خیال به پاسې مخاسي لاس کوت کوي چې چا بخیاري ماشاءالله بس الله قبول کا او دا امیر صاحب ناشته غره خبره وشوا په دغه باندې تاسو لاس پورته کو یو خبره وکړه یو لوزي وکړو نو دا لوز چې علم بیا پوره کول غواړي ښا کني بیا خلک بیلوز وایي وتا بیلوز نه ښه لوز چې سړی وکی کنه لوز پوره کول پکاري او نو دغه یو سه روزه ده ځان له خپل یو ترتیب جوړ کړي سبانه که سبانه نه د بل ورځ نه شي هو یو سه روزه پکې ولګوي چې په دې کې دا عمر دا وخت زمون په جمعات کې راشي په جمعات کې سره ناسي ذکر اذکار هر څه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر فرمایل چې تاسو کلا اذا مررتم بریاض الجنه تاسو چې کلا د جنت په باغچو باندې ورته ریږي نو خسرېږي صاحب ته پوښتنه دا جنت باغچې کمې وي دي ودا جمعاتونو کې دا د جنت باغچې دي نو په دې کې تاسو خسرېږي خمې وي په کې وخورئ نو خسي کر اسکار وکي خط تلاوت وکي خپ کې نفلونه وکي خپ کې ځان له دعاګانې وکي زه یو خبره کوم دا باغچې دا موږ زمیدار خلک ټول د دې علاقې دا ټول نور سړي خدای لوبړي چې تلک پټای صحیح دغه کی نو یو طرف ته په باغ کې ونه ولاړه ده په ونه کې لپاس خولي میوه را زوړند دي او بل زمونږ خلک د دې فصل د پاره ډیران ویسي ډیران وته ورځي یی کنه انو یو سړی راغی جمعه ته د ذکر اذکار پسې باندې لګیا دي خبرې کوي اسی لګیا دي قړتي کوي څوک پکې میخه زوتای څوک پکې پټه زوتای څوک پکې کټه زوتای او نو چې دغه زوته نو دې کې دې سیدا لګا دې چې راکته غن خوري ګل او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دې چې راغله دنیا خبرې په جمعات کې کوي نو دا سیدا لکه خپل اعمال دې داسې شيزي نیکیانه داسې شيزي لکه وچو لرګو ته چې ورته کې د دنیا خبرې نور دا اسی ام پړته دا جمعات کې نه پکار دا په اسی بهر نه پکار غلطی خبره لیکن دنیا خبره خو زموږه دنیا دا خامخه دنیا کې وسیګو سبا کو خو لیک جمعات دغه د پاره نه ده دا خبره سره کې جبهار کوي او صحیح ده کنه په دغه باندې عمل لې دغه لوس چې تاسو کوم کو نتیجه او پالي سباشي کبل ورسي یو ورځ ځان منتخب کړي او په مشوره باندې او په مشوره باندې کار کوي د سنجي په مشوره باندې وحالو کوي ګوره ها مشوره باندې موږ دا کو دا کار موږ په مشوره کړل نو داسې ناکار کار په مشوره نه خکار لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس هغه د پاره جرګه مشوره دغه لپاره پکار ده الله رب العزت مولا سچي ماوي سچي تاسو واورېدو الله رب العزت په موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا تاسو درود شریف وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا الله دا سمرا ورځې چې تیرې شوې د کې موږ سټوټه پوټه عبادت بکړې یا الله په خپل در کې قبول کړي یا الله د دې چې کم اجر تا ویلې دې استا پیغمبر ویلې هغه اجر موږ مستحق کې کمی ورځې چې را روان دي هغه کې د عتق من النار استا پیغمبر ویلې یا الله هغه دولت او هغه نعمت موږ ته نصیب کې موږ د جهنم د لستونو نه وباسي یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي یا الله زمونږ چې څومره شيوخ استادان وفات شوي دي یا الله دغه قبرونه د نور نه ډک کړي
یا الله هغه له جنتونو کې اعلی مقامات ورکې څومره چې ژوند دي یا الله هغه داغه په عمر کې او عمل کې په علمونو کې برکت واچي یا الله زمونږه د موجوده خلکو کې چې څومره حاجتمند دي داغه حاجتونه د خپل غیب خزانو پوره کړي څومره قرضدار دي یا الله داغه د قرضونو تنظیم وکړي یا الله د چا چې جوړ نشته هغه له صالح جوړ ورکې یا الله د چا چې اولاد نشته هغه له نیک صالح اولاد ورکې یا الله زمونږه په دې علاقه باندې چې کوم مصیبت راغله دا مصیبت ختم کې دا وبا چې څومره راغله یا الله د دې ټولي دنیا نه ختم کې یا الله هغه کافر چې هغه باندې هم راغله دغه کافرانو د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي او که هدایت په قسمت کې نه یا الله په دغه مرضی کې په نور مرزونو تباہ کې یا الله زمونږه د پاکستان حفاظت وکي یا الله زمونږه د حرمین شریفین حفاظت وکي یا الله زمونږ د مدارسو د مراکزو د خانقاهونو د مدرسو د جماعتونو حفاظت وکي یا الله زمونږ د علماو د طلبو حفاظت وکي یا الله څومره چې بے قصوره په جیلونو کې پراته دي ارزه کې چي دي یا الله هغه خپل کورون ته په خیر او خوشحالو سره راورسه یا الله مونږه زمونږه واړه دي که زمونږ زنانه دي که زمونږه بوډاګان دي مشران دي ټول دیندار کې یا الله موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله کم چې ستا ناخوخه کارونه دي هغې نه موږ بچ کې یا الله موږ له توفیق د نیک عمل راکړي یا الله موږ چې څه ووایې څه واورېدو دا زموږ دپاره د دنیا کې د اجر و ثواب آخرت کې د جهنم نه د خلاصي د نجات ذریعہ وګرځې یا الله بعضې خلکو د مریضان دي هغوی ته صحت کامله عاجله مستمره ورکړي په دې ورځو کې ډېر خلک وفات شوي دي الله هغوی تقصیرات معاف کړي هغوی له په جنتونو کې ځایونه ورکړي څومره چې بیماران دي ارزه کې چې دي بعضې خلکو د دعا درخواست هم کړلی هغې دپاره پکې هم دعا وکړي الله رب العزت ته د هغې څومره ضرورتونه یي هغه دې الله د خپلو غیبو خزانونه پوره کړي څومره چې بیماران یي الله رب العزت وله صحت کامله عاجله مستمره د دین د خدمت دپاره ورکړي الله رب العزت ته زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله رب العزت ته من چې کله د دنیا نه رخصتۍ په داسې حال کې دی الله موږ رخصت کړي چې الله زمونږ نه راضي زمونږ په جواب باندې دا کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین آمین یا رب العالمین.